معزز علماء کرام او خصوصا زمونږ امیر محترم جناب مولانا حاجی شمس الحق صاحب دامت برکاتهم العالیه او د هغوی تمام رفقا او دارنګې زمونږ مهمان خصوصي او روح روا د دې مجلس میر کاروان الحاج جناب ظفر علی صاحب هغوی چې کوم کوشش او مهنت دی زه د هغوی انتهایی شکریا ادا کوم الله کریم دې دې ټولو ته جزای خیر نصیب وګرځي بالخصوص د علاقې د دې محلې غریب آباد زمونږ دغه رونه مؤمنان په دین باندې مسلمانان ورو الله کریم دې په جان او مال کې خیر او برکت کړي دې ته په دې هر کلی باندې مونږ انتهایی شکریا ادا کوم اهلا وسهلا مرحبا ورته وایو دی یو خسته او مبارکه فیصله په داسې وخت کې چې د علماو د قیادت او د علماء کرامو د معیت فیصله کړې درونو یقینا چې دا ټول مرګري او مجلس ته ډېر لوی مبارکبادي لایق او وړ دی الله کریم دې ظاهر مجلس ته او دې ټول علاقې ته خپل رحمتونه نازل کی چې دلته کوم ابتدا وشوه او د یو خسته او مبارک جماعت چې دا مذهبي او سیاسي جماعت ته د دې سره د مرګرتیا په دې کاروان کې د دې د قیادت او سیادت لاندې د خپل تک د جون تیرولو د خپل د انتخاب وکړو الله کریم دې ټول ته اجر عظیم خیر کثیر نصیب وګرځي معزز ورونو الله رب العزت قرآن عظیم الشان کې ارشاد فرمایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین الله کریم مؤمنانو ته ارشاد فرمایي اے د ایمان خاوندانو د ایمان نفس د تقوا اهتمام مضبوط وکړي د ایمان تحفظ په تقوا سره دی خو بیا د ایمان او د تقوا د دواړو تحفظ دا په بهترینو مجالس سره دی دا هغه خلکو سره مجالس اختیار کې چې دا صادقین دي دا صلحا دي دا د انبیاء علیهم السلام جان نشین او وارثان دي دا هغه خلکو سره نزدېکت او مجلسو کې وکونو مع الصادقین او دغه خلک نه دي رونو دغه علما کرام دي وارثان د انبیاء علیهم السلام هغه نه دي مګر دغه علما کرام حقانی او ربانی دي د نبوت سلسله په نبی علیه السلام مبارک ختم شوه خو کار د نبوت هغه دغه جاری او ساری دي او خپل وارثانو ته سپارل دي الذين يعملون بعلمهم دغه علما مرادي الف لام په علماو کې دغه طرف ته اشاره ده هغه خلک چې په خپل علم باندې عمل علماء با عمل چې ورته وي نو هغه نه دي بغیر دغه علما چې تاسو په مخ کې باندې موجود دي یا زمونږ مخ کې څومره اکابر او اسلاف او مشایخ دي یقینا د دوی قیادت او سیادت دا قابل فخر دی او په هر دور کې دغه چې کومي علماو قیادت چې کوم ځای کړی دی هغه علاقه سرخروي هغه علاقه سرفراز او کامیاب وي زما کلک امید دی ان شاء الله العزیز کومګو تاسو مؤمنانو دغه رنګ دغه علماو روستو شاته مضبوط ودرېدلو او د دې سره معیت وکړو او خپل تعاون او د خپل جان او مال قرباني او د هغې چې کوم دی هغه تمام توانای موږ دوی سره صرف کړه د الله دربار کې به مونږ تاسو سرخروب یو ولی مونږ د دنیا د پر الله هلې ځلې ډېرې وي د دنیا د سیاسي جماعتونو تاسو نه دلته کې ډېر زیات دي وګوره یو خبره تاسو ذهن کې قدم چې هغه صرف او صرف د سیاست आवाज کوي او زمونږ جماعت د جمعیت علماء اسلام چې کوم عالمی आवाज دی هغه مذهبي سیاست دی مونږ به هغه سیاست کوو چې د مذهب په دایره کې وي کوم سیاست چې د مذهب نه بهر وي اخو لا دینیت دی او زه خو یم الحمدلله مونږ تاسو خو مسلمانان یو مونږ تاسو خو مؤمنان یو د مؤمن شان دا دی چې دې به د لا دینیت نه لرې تښتي مونږ به سیاست کوو خو د مذهب په دایره کې به کوو نو جمعیت علماء اسلام مختصر خبره کوم چې جمعیت علماء اسلام هغه جماعت ترونو یو دا چې مذهبي او سیاسي جماعت دی صرف مذهب نه دی د سیاست نه خالی نه دی ولی
کم جماعت چې صرف مذهب شي زمونږ په دین اسلام کې علما موجود دي لا رهبانیت فی الاسلام زمونږ په دین اسلام کې رهبانیت نشته چې په ګوټ کې کینی د دعوت او تبلیغ کار باندې کې د اعلی کلمت الله کار باندې کې په ملک کې بچ کم دی د الله قانون د پاره به مهنت او مشقت نه کوي لہذا دغه خو صرف او صرف رهبانیت چې په ګوټ کې ناس الله الله کې دغه هم بهتره ده لیکن د مؤمن مسلمان شان دا دی رونو یو د مؤمن دا شان دی چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر د الله پزمکه به د الله د قانون د پاره مال او جان هر لحاظ سره بدی لګیاوي نو عزیزان او عرض می مختصر دا کولو چې جماعت زمونږ داسې کامل او اکمل او مکمل جماعت دی چې دا په وراثت کې د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام او زمونږ به فخر ولې نه کوو زمونږ قیادت څوک کوي زمونږ هغه علما کوي چې هغه بېداغه علما دي ماضي بېداغه حالا بېداغه او ان شاء الله مستقبل به هم بېداغه وي عقاید و جهان صلی الله علیه وسلم یو حدیث ویم بیا دعا کو اکابر زمونږ موجود د بیان باغوي کې خدا تاسو شکریا ادا کوم صرف او صرف د دې علاقې او د علماء ته هر کلی ویم نو دوی چې کني انتهایی شکرګزار چې د قیمتي وخت مونږ تراکو د خوار مونږ غریبانان ولاقې ترال الله رب العزت دې تر ډېر لوی نور عزت او مراتب نصیب وګرځي نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمای المرء مع من احب چا چې دی دنیا کې چا سره محبت وکړونه په هغه دنیا کې هم دا هغه سره بوي مختصر خبره نو الفاظ ډیر مختصر لیکن په معنا او مفهوم چې لږ سوچ کې نو دون وسید جهادي نشته دي کم بنده مؤمن مسلمان د دل چې د چا سره په کومه زمره کې د چا سره تعلق دی چا سره د مینه او لګاو محبت دی نو عقا فرمای چې د قیامت په ورځ به دغه زمره کې شمولیت په وی راځي نو چې د خپل جون فیصله د خپل جون د معیت فیصله د اخرت فیصله هغه ابدي جون د پاره د لږ مختصر جون دغه علماء سره مونږ وکړو دوی سره محبت وکړو دوی سره مینه وکړو دوی سره کینو د دې ملاتړ جوړ شو په هر میدان کې یوازې نه چې دا به مونږ دلته کې به ورسره یو او د مجلس ترالو نه دا مونږ په هر میدان باندې به یو تاسو وګورئ الحمدلله ثم الحمدلله په هر میدان باندې دغه علماء کرام دغه جمعیت علماء اسلام د هر کاروان د پاره دا چې کني صاحبان دی کاغه تبلیغی جماعت دی کاغه خانقاهونه دي کاغه مساجد دي کاغه مدارس دي کاغه د دین په حواله باندې هر څه کار کیږي کاغه مجاهدین دي والله العظیم کله جمعیت علماء اسلام صاحبان نوي نو دا کاروانونه به دوی منزل ته نه رسیږي لیکن رسیږي دا صرف او صرف د جمعیت علماء اسلام او هغه قائد جمعیت قائد ابن قائد امام انقلاب مولا حضرت مولانا فضل الرحمن دامت برکاتهم العالیه داغي مدبرانه انداز مفکرانه انداز او داغوی چې کوم الله تعالی و تبارکم صلاحیتونه ورته نصیب کړی دي تاسو ټول د اخلاص دعا کوئ چې الله داغوی ته استقامت نصیب کړي صحت کامله ورته الله نصیب وګرځي او زمونږ د مؤمنانو د پاره الله رب العزت د عظیم رحمت قائم او دائم او سالم وي الله کریم دې زستا پر دعا کوم او تاسو شکریا مدا کوم زړه د اخلاص د دې کلی د علاقې د دې علماء د دې طلباء د پدین باندې ماینو عاشقانو او د جمعیت علماء اسلام سره چې دا کوم مرګري نیوی رالل وي تزړه د کومینه اخلاص سره د محبت او د مینې سره ز اهلا وسهلا مرحبا ویم دا زمونږ غرونه تاسو ټول زمونږ غرونه او دا زما ان شاء الله کلک مضبوط امید دی چې غریب آباد علاقه په ټول د جمعیت علماء اسلام هر یو به کارکون وي په هر کور به د جمعیت جنډه وي دا جنډه رونو یا ساته د نبی علیه الصلاۃ والسلام جنډه ده څوک چې دا وي موږ عاشقان د آقایو دا په کور به خامخا دا جنډه به ورړي دا برګه جنډه دا نه د مگر د نبی علیه السلام موږ سره د مسلم لیگ جنډه شته موږ سره د پیپل د بل اسم نشته موږ د آقا غلامان یو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے جنډه ست وي دا خپل تن من دل به د آقا نه قربانو الله کریم د تاسو په عمر کې په مال او جان کې خیر او برکت نازل وصلی